बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहम्मद पेशवा और रहनुमाए खल्क आलम है। मोहम्मद पेशवा और रहनुमाए खल्क आलम है। मुकद्दस हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, मुकद्दस हैं, मुकर्रम हैं। फरोग़े महफ़िले हस्ती में नूरे अर्श आज़म हैं। हबीबे हक हैं, मस्जूदे मलक हैं, फ़ख्र आदम हैं। दरूद पाक शौक़ से रवाई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि। जनाब सदर मोहतरम, काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और दे बाबरकत इज्तिमा अजीजान मुसलमानान रुणु दानन ला इज्तिमा द हजरत हाजी मोहम्मद अमीन सेब रहमहुल्लाह पयाद के आगा सालाना इज्तिमा दा चिदा काल पकाल द जिहाद दे अजीम मरकज के मुसलमानान तो द खैर व फलाह रसूल द पारा मोहतरम साहिबजादा सेब दे इनेकाद कई। अजीजानो ददे मजलिस और द महफल हासिल और ददे मजलिस तकाजा दादा च हजरत हाजी सेब रहमहुल्लाह और देग पीर व मुर्शिद हजरत हाजी साहब तुरुंगज़ई रहमहुल्लाह द कुम मिशन और प्रोग्राम अलंबरदारानू और पखपल ज़ल बाने द कुम किरदार मुजाहरा करे वा द आगा किरदार तस्किरौशी और द दे बुजुर्गानो अकीदत मंदता द हज़रत हाजी साहब रहमहुल्लाह मुजाहिदाना मुत्तक़ियाना किरदार बतौर उसवा नमूना उड़ानदशी और दागुई पगारा और पजिमा दा खबर और वाचोलशी चिद हजरत हाजी साहब तुरुंगज़ई और हाजी मोहम्मद अमीन रहमहुल्लाह सुम्र तारीफ और सताइशुशी सुम्र मदह और कसाइद बयान सी दाद दे महफल तकाजा न दा बल्कि चिद आगा किरदार जिक्रुशी चिकुम किरदार द हाजी साहब रहमहुल्लाह ना वलियो बुजुर्ग जोड़ करे हो और द कम किरदार पासास द वफात नरुस्तो हम हजरत हाजी साहब रहमहुल्लाह अगद खल्क द ज़हन व फिक्र द सहन न वतल न दे ज़का अज़ीज़ानो तास त मालूम दा च द यौ सड़ी प्लार मड़शी मोर मड़शी ज़ुए मड़शी रोर मड़शी सौरज़ी यादई और ब्या दाग तस्किरा दानस्यम मनसिया हेरती रो गिरदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि द वफात वक्त
د یو بندر دی تعلقدار وي، یو د مال و منال او دویم د اهل و عیال او دریم د کردار و اعمال. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وفات کېدو سره متصل د مال و منال سره د تعلق او رابطه ختم شي، او هغه مال دا د وارثانو استحقاق او حق وګرځي، او د اهل او عیال دا زیات نه زیات د لاش مقبرې ته ورسي، په باندې خاورې ورواړي، سلسل رضی تعزیت وشي، سشپګتم میاشتې یادګیرنه وشي، او بیا داسې شي کان لم یکن من قبلو، لکه چې دې چرته دنیا کې موجود هی نو. او تاسو وګورئ چې د یو بنده ډېر عزیز او پیاوړی بچی هغه باندې وفات راشي، پلار په هم خاورې واړی، هغه مور چې په باندې بوره شوې ده هغه هم تلا تعلق شي. او روایت کې راځي د یو بوډای زوی وفاتو، هغه مقبره سره خواته ځان له خیمه ولګوله، سمیاش دو میاشتې تیرې کړې چې کله څه شی په لاس ورنغی، خیمه راولړوله، واپس را روانه شوه. یو غایبانه आवाज واورېدو چې هل وجدوا ما فقدوا، دی بوډای نه چې څه شی روک شوی هغه اوموندو. جواب راغی بل یئسوا فانقلبوا، نه نا امید شو، څه شی ورته په لاس را نغی، خیمه ولړوله، واپس روانه شوه. نو عزیزانو، پلار هیر شي، زوی هیر شي، رور هیر شي، دوست هیر شي، خو حاجی محمد امین لا ولې هیر نه دی، حاجی صاحب ترنګزی لا ولې هیر نه دی. دا اکابرین د ملت او حمایتین د دین دا د مرګ نه په سلګونو کال وروسته د امت د افرادو په دل او دماغ باندې ولې حکمرانی کوي. نو ته به دې نتیجې ته رسې چې دا هغه کردار دی چې کوم کردار دا غنصري بدن د مړېدو نه بعد هغه معنوي انسان مړېدو له نه ورکوي. او یو صاحب فرمایي چې هرگز نمیردا که دلش زنده شد باش، سب تست بر جرید عالم دوام ما. د چا زړه، د چا دل و دماغ چې دا د کردار پر رڼا روښانه شوي، او هغه ځان انساني دنیا ته بطور ماډل نمونه اسوه ښودلی، هغه په دې غنصري مرګ باندې مړېږي نه. او همدغه شی قرآن کریم کې الله تعالی او فرمایو چې بل احیاء ولکن لا تشعرون. خو دې خبرې باندې دل ګردې والا دوستان پوهیږي، ارباب فکر و نظر پوهیږي، اهل دانش پوهیږي، هر کې همه او هر کې توزیتا دا په دې خبره باندې داغه عقل و فهم کار نه کوي. نو ان شاء الله زتاست دا شی دا په ګوتو کوم چې د حضرت حاجی صاحب یا داغه د اسلافو سکردارو چې هغه یې ژوندي ساتلی دي، او د اخلافو سکردار پکار دی چې دای په دې خپل تعلق او رابطه کې رښتونی ثابت شي. تاسو وی خوې کنه وی خوې ماشاء الله کافی وخت پورې د علماء بیانات مو اوریدل، او بالخصوص د حضرت مولانا حسن جان صاحب ډیر علمی بیان چې عام فهم لهجه کې
د عقیدې د اصلاح په اساس ما ورته د زړه زړه کې دعاګانې کولې چې الله تعالی دې ورته عظیم اجر ورکړي. تاسو ته د دین په اساس باندې بنیادی خبره وکړه او د حب نبوي داغه تقاضې درته وښودلې. ځکه عزیزه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تطروني کما اطرعت اليهود والنصارى. ما به د محبت میدان کې داسې انداز ته نه رسوي لکه يهودو چې حضرت عزیر ورسو او نصارا او حضرت عیسی علیه السلام ورسو. او عزیزانو زمونږ سنا په دوستان داسې هم دي چې هغوی د دین د فرایض سره او د واجباتو سره د ادایګۍ تعلق نه ساتي خو بزام خیش غشاق رسول جوړي او که تپوس کې نو جواب درکې چې اسی نو حضور دې دیوانه هي مونږ د رسول پاک لیونیو. نو ما یو ملګری ته وې پنجاب کې ما ګلابا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام راغې نو هغه دیوانه فرزانگان کړ لیونی عقل من کړ ساربانان رهبران جوړ کړ او ته لګیاي د هغه رهبرې د درس نه بعد خلک بیا دیوانګۍ طرف تراکاږي. ما ورته وې چې بیا د تا مقابله کې د پندت هریچن اختر خبره دا ډیره وزندار ده. پندت هریچن اختر دا د هندوانو مولا دی، د هندوانو بامبن دی، د هندوانو برهمن دی. هغه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په تعریف او توصیف کې خبره کوي چې خود نہ تے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. هغه خلق چې څوک په خپل پرای هدایت نو د ځان او رکو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام راغه او هغه خلق نه صرف دا چې پرای هدایت ولګول بلکې هغه نه د انسانیت رهبران او راهنمایان جوړ کړ. سیدنا حضرت عمر طول وای رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې د مکه معظمه یو چراغا کې په یو مرغا کې په یو رک کې د سارو د سرولو ځای کې ولاړ دی او ځان سره خطاب کوي عمر یا هغه زمانہ وا چې تا به دې چراغا ته ګډه راوستي او چې ما خام بلاړي نو پلار دی او رور دی زید ابن الخطاب تا ته بتانی در کولی ذلیل اول به چې عمره ته ډیر بیکاره ګډبای ته ډیر ناکام شپن کې په ګډو سرول نه پويږي دا ګډه دی وګړه اوستي دي. او یا چې کله د رسول پاک صلی الله علیه وسلم توق غلامی دا د خپل غاړه ته واچو او د پیغمبر کردار دا د ځان د پاره لایحه اوس وجو نکړه نو اوس ته د 2 لاکه 50,000 مربع میله یو داسې عجیب حکمرانی چې څوک ستا د حکومت بار کې شکوا او شکایت نه کوي حتی چې غیر مسلمون چا باندې چې ته انتهایی سخت ګیری. روایت کې راځي تاسو وی خوې کنه وی خوې عزیزانو د حاجی صاحب رحمت الله علیه او د حاجی صاحب ترنګزه قسم په خدای دا دیوالونه نلم زبانه حال سره گویا دي ښه دا غټ غټ دیوالونه چې ویني او ماشاءالله ورستر جمعات تعمیر شروع دی الله دې په خیر باندې تکمیل ته ورسي. خو عزیزانو قسم په خدای چې کم عظمت په دې لاړو کې دی شاید چې بلکې پیدا شي دا لاړی او دا لرګي دا چت او دا دیوالونه ننم زبانه حال سره تا ته دعوت درکې چې کته د حاجی صاحب ترنګزه نام لیوای کده حاجی محمد امین نام لیوای بیا به تل گیای جبر استبداد سره به ټکر اخلي د استعمار او د سامراج پسترګو کې بسترګي اچي او د جابر سلطان گریوان کې ستا لاس په پروت وي. عزیزانو حاجی صاحب ترنګزه رحمه الله داغه کردار دا تاسو په کتابو کې او د خپل اسلافونو اوریدل دي او حاجی صاحب محمد امین رحمه الله چې دغه پیر او مرشد هغه مجاهد تربیه یافته مویدو چې زه دا وایم
چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خصال په ذات د ابوبکر کې منعکس شوی د حاجی صاحب ترنګزی مجاهدانه کردار دا د حاجی صاحب محمد امین رحمه الله د زړه په صافه او شفاف سینه کې منعکس شوی کداغه پیر او مرشد د انګريز خلاف جدوجہد کړی دی نو حاجی صاحب محمد امین رحمه الله د انګريز د تلونه بعد د انګريز د پرکټیانو سترګو کې سترګې چولې دي او د پاکستان د جابر حکمران مرزا سکندر گریبان ته لاس چولې دي ورسره سبله جګړه نه و سوای د دینا چې نظام دی د الله پزمکا نو نظام به د چاوي جی اسد د دې ځای تقاضا ده نه ده ما او تاسو ته وی چې دا درو دیوار ننوم لګیا دي دا درو دیوار ننوم لګیا دي دا گواہی ورکوي د جهاد او د مجاهده نو تاسو आवाज او جواب هم کم از کم مجاهدانه پکار دي چې نظام به د خدای پزمکه د چاوي دا الله او عزیزان دا کردار الله تعالی بعضی علماء او صوفیاء او تنصیب کوي ما ته یو مشر خبر وکړه دا زمونږ د کوټې مونږ د صحابه کې یو کړه دي کوټه او هغه کوټه کې یو بزرګ عالم تیرو داغه اولاد د صاحبزادگان صاحبان او پاغه صاحبزادگانو کې یو صاحبو د صوبه سرحد گورنر اوسم د باباجي صاحب جماعت کې هغه سره محو خواب دی گورنر صاحب جماعت ورته وای یا د باباجي صاحب جماعت ورته وای ما ته وی گورنر صاحب په سرکاري دوره د دې بر علاقې نه را روانو د ملکن طرفنا او حضرت حاجی محمد امین صاحب رحمه الله د خپل سو عقیدت مند سره په دې سړک باندې پیدل ورتلو گورنر صاحب چې را ورسید فورن موټر درو حاجی صاحب تراغه سلام وکړ د گورنر صاحب داغه په سر باندې به انګریزي هیټ پروتو حاجی محمد امین صاحب د خپل یو مرید او د متعلق پټکي واغستو داغه د سر نه هیټ لري کو او هغه پټکي ورته په سر کې خودو وی گورنر صاحب ته مسلمان او د مسلمانانو بادشاہ د تا سر باندې د انګريز ټوپه خون نه کوي د مسلمان پټکي تا لپاره ډیر زیبا دی اوس ګلابا ما او تا سپای سره د تانه سپای سره په دې انداز خبره کول شو او لګیاو چې د حاجی صاحب مریدان یو لګیاو د حاجی صاحب الله تعالی دې مونږ کې مریدان تاسو ټول امين وای هغه یو خان صاحب هغه زما کلی کې بسوک مولا کیږي نه یو سره چرته پټ په پټه هغه لاړو او حصول علم وکړه سند واغستو دستار فضیلت وتړو چا خان صاحب ته وی خان صاحب تاوی سوک به مولا کیږي نه یو سره راغله دی لوی امامه والده یو دوګه سند ور سره دی هغه فارغ او فارغ التحصیل دی خان صاحب ورته تاسو ورشي ډیرا ولې مولا بني دوی راغله ورپسې ورته وی الکا خان دی غواړي خودلته په پته پوي چې په خپل مولای د سی یقین شته کنه اسی وخت تیر کړي خون غوندي دي جمعهتون کې وخت ځای کو هغه ورته نه ملک اوسره تلخیص اوره ټول را تر په یاد دي کپا کافرانه تحریر الی یاده ټول را تر په یاد دي قسمت را باندې یاده ټول را تر په یاد دي د غفور نکتی را ته یاد دي د مولا عبدالحکیم حاشی را ته یاد دي د به ما باندې اخر څه سوال کوي مړ ورته وی خان دی غواړي نو خدای ذل جلال دې رحم وکي ما غوندې بے ضمیر مولا هغه په چې خان دعوت راشي نو دې خدا څه لکه ملنګ لچ میلو ورکی بس ځان خې استریکو اساس پریم ری ځان باندې اوال او خان صاحب لرا روان شو او چې خان لراغه عزیزا هغه خان یو باټکړی تور ځان سره خواته خو دی ورته ها مولوی صاحب رااله ویجی او عالم وی څنګه کوم ځای سبق وی فلانی ځای فلانی ځای فلانی ځای دوره حدیث ته چرته وکړه وی فلانی ځای مړه خان hebat سره هغه توري تلاش کو او مولوی صاحب ته وی پرون ترجمات کوي چې خدای یو دی نه چې قسم دې کما ویلی نه می دی ویل خان ورته ما تاسو ته ویلو چې نه د مولا شوی د مولا توپ تقاضا ده چې دې فورن دې خبره سردما گریوان ته پروته وي چې خستاله د خدای یووالي کې شک دی پانسی دې کوم خپې دې کوم صادر نه وباسه نو حاجی محمد امین رحمه الله پیرو حاجی محمد امین مرشدو خو هغه راهب نو کم راهب چې د دین په لمنه باندې بدنما دا جوړیږي دا حاجی صاحب کردار
دا یو سلند کردار دی. او نن مونږ دلته د تجدید حزم د پار راغلی یو چې د حاجی صاحب او داغه د پیر او مرشد او داغوی د اسلاف کم کردارو هغه کردار دا بمړې دوله نه ورکو. او عزیزانو دا یو سلسله د مسلسل را روانه ده. تاسو وی خوې کنه دا سنا تاسو وی خوې او خبره باندې پويږئ هم. عزیزانو دا دین یو سلسله ده، یو لړۍ در روانه ده. حضرت آدم علیه السلام نو واخلي د انبیاء تر اخر سره صحابه کرام، ائمه مجتهدین، اسلاف کرام، ائمه مجتهدین، اولیاء کرام، علماء امت، دا یو سلسله ده تا قیامت پر روانه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا تزال طائفه من امتی قائمه بالحق. زما امت کې یو ډله به همیشه داسي وي چې هغه به حق باندې ټینګ ولاړی. په حق باندې به لکتیز وای، په حق باندې به ټینګ ولاړی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. د نیکو طرف ته خلکو له دعوت ورکي او د بدو او نارواو نه به منکي. که حاجی محمد امین صاحب رحمه الله یو جانب ته امت له دعوت ورکو، کلی په کلی بګرځیدو چې دوستانو دین کوي، دوستانو دین طرف تراشي، نو بل جانب ته چې کوم ځای حاجی صاحب رحمت الله علیه ته پته لګیدلې ده چې د پیښور بازار کې د معصوم زنانو د عصمتونو سودا کیږي، نو حاجی صاحب محمد امین رحمه الله خپل ملګری ځان سره اغستی دي او د هغه مسلمانو زنانو د هغه عصمت او عزت محفوظ کړی دی. عزیزانو عرض میں کوله تاسو خدمت کې چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا ډله دا به امر کوي د نیکۍ او منکۍ به خلق د بداینا ولا يخافون في الله لومة لائم. د الله د دل باب کې دای سره به دا فکر ني چې دا کاکا به ملامت کی، دی به مخالفت کی، دی به مقابله تراشي. ځکه عزیزا ته چې کله خبره کې د الله د پاره بیا د فلا او فلا د هغه تاسو سره څه تعلق لري. مولانا عبدالرحمن جامی رحمه الله هغه یو شعر وایي، فرمای چې بنده عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دریرا فلا ابن فلا چیزیں نیست. مولانا عبدالرحمن جامی فرمای بنده عشق شدی ترک نسب کن جامی، د عشق بنده شه ځان نه عاشق جوړ کا، د نسب اعتبار دا یکا یک کټ کا. عزیزا نن ما ہوتا ځان پیجنو په فلانی خیل او فلانی خیل باندې حاجی محمد امین دا خلق د سلیمان خیل او په خان نه پیجنی، دا د دین په یو عالم او په مرشد او پیر باندې پیجنی. بنده عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دریرا فلا ابن فلا چیزیں نیست. او عزیزا د خیل د نسب د قبیله او د قومیت په حواله کزان معرفی کې نو سوره به معرفی کې کلک بردا سلسله ور اورسه نو وبګوري چې چرته به درشته هندو سره لګیدلی، چرته به درشته مخبل خبره ته پریدوي، چرته به درشته هندو سره لګیدلی، چرته به درشته سیک سره لګیدلی. اوس کته ځان د پاره د افتخار ذریعہ ګرځي، خو هغه دینی سلسله به هغه ځای کې ډیسکنیکټ شو، هغه ځای کې لاړه منقطع شو. او عزیز نن د تا په وطن کې قبایلی تعصبات، قومي تعصبات، علاقائی تعصبات، ریجنل ډیسپیوټس دا د حد ته رسیدلې دي چې د یوې کلمې مسلمانان رونه هغه د یو بل وینا صرف په دې توي چې یو پرتګه چولې دی او بل لنګ والے دی، یو پرتګه چولې دی بل پاجامه چولې دی، یو کرتا چولې دی او بل ساده قمیص اچولې دی. حالانکه کلمه دواړه دغه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. او عزیزانو ما طرف ته وګورئ، حدیث کې راځي غزوه بنی مستلق کې یو انصاری صحابي او یو مهاجر صحابي دا دواړه د کوینه اوبراډه کوي او د کویو بو باندې یو بل سره لګه تلخی پیدا شو. د دې یو صحابینه غیر اختیاري طور دا لاس بل صحابي طرف ته ورچت شو او هغه ناره ولګوله یا للانصار، او د مدینه انصارو زما ملاتړ او ملګرتیا ته راجم شي. اوس کله چې د مهاجرو قتل چې دا خوست د رقم خلق هغه برا غونډيږي پته نشته زما به صح حشر وي،
ناغو یو نارو لګولا یا للمهاجرین او د مکه مهاجرینو او زما د قام افرادو زما حمایت او تعاون او نصرت لراشي د جانب الانصار اغه لول راغستی دي د جانب نه مهاجرین اغه کو تکونه راغستی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فوراً خطرات بام کړ د معاملې نزاکت محسوس کو او راغ میس کې ودریدو او یو جمله اویلا ما هذه الاصوات والدعات اصوات الجاهلیه دا د جاهلیت ناری او د فلانی قوم خلقا او د فلانی خیل خلقا نبی کریم علیہ السلام فرمایل زه خو چې تاسو تراغله نو عام انسانیت ته ما دعوت ورکړل په یا ایها الناس چې او د انسان اولاده او خپل مرګرو ته ما دعوت ورکړل چې یا ایها الذین آمنو او ایماندارو د ایمان حاملانو د ایمان مالکانو نازیزانو ما طرف تلک متوجه د حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه د مشن تقاضا ادا ده چې دا زه تا ته کوم خبره کوم ښا ځکه ما حاجی صاحب کتل نه دی د حاجی صاحب خبره مې اورېدلې ده د خپل پلار نه د خپل نیکنه د نور مشرانو نه د حاجی صاحب د متعلقینو نه او د حاجی صاحب فرشتہ په سلسله په واسطه په تعلق او په هغه مسلسل لړۍ واقفم چې کومه لړۍ د حاجی محمد امین روانه ده او د هغه انبیانو پورې رسیږي ځکه عزیزه کوم ځای چې دین کې د سند اعتبار ختم شو لولا الاسناد لقال من قال ما قال کدار اسناد او د نیریشن چین انګریزي کې ورته وایي نیریشن چین د سلسله هغه زنجیر کدا د منځ ختم کې بیا خو هر یو سړی برا پاسی او د دین باب کې چې صدا هغه خو خدا هغه بلګیا یو کوي با دین پورې به پیوندونه لګي او تا ته بداوي چې دا خبره هم د دین سره متعلق ده مونږ ورته ګلابا قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین دا د دین خبره ده د دین ماخذ معلوم دي پریلیمینری سورسز اف اسلامک لا او سیکنډری سورسز اف اسلامک لا ما په خیال تاسو په دې خبره نه پوهیږئ ښا ابتدایي ماخذ بنیادی ماخذ د شریعت اسلامی او ثانوي ماخذ د شریعت اسلامی مونږ ورته ګلابا برهان راوړه قران نه برهان راوړه سنت نه برهان راوړه چلو په دې اولین ماخذو کې تاسو دلیل نشتا راځه استحسان باندې استصحاب الحال باندې مصالح مرسله باندې عرف باندې عادت باندې اثر د صحابي باندې شریعت د من قبلنا باندې نو که په دې لسو ماخذو کې چرته یو ماخذ د تایید کې رواني تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے بیا حضرت غلام او ته ما آقا ما غاړه کې پړ واچوا زکه زه خو طالب د دینم کوم شی چې راته دین ښکار شي بیا داغه اتباع دا زما ایمانی تقاضا ده عزیزانو حضرت حاجی محمد امین سے رحمه الله په یو سلسلوار سند باندې رشته میلاو ده حضرات انبیاء سره علیهم الصلوات والتسلیمات ذکر د حاجی صاحب جد جود تاسو جواب را کوي دا دینیو که بی دینیو دا اسلامیو که غیر اسلامیو او دا اسلام په واسطه راغله که به واسطه راغله دي په سند راغله که به سند راغله دي امام مسلم رحمت الله علیه په دې اساس د خپل صحیح داغه افتتاح او ابتدا دا د ابواب السند نه کړی دا د ابواب الاسناد نه کړی دا لئن السند مدار الدين ځکه سند دا د دین د پاره مدار دی سبا سار وختي تاسو به د موی مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول وای صلی الله ځکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتدرون من البخیل تاسو پته ده بخیل څوک دی صحابه کرامو جواب ورکړو الله ورسوله عالم الله دا الله پیغمبر ته پته ده چې کوم بخیل مراد دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب کې وی البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علي شم هغه سره دی چې د چا په وړاندې زما نامه واغسته شو او هغه ما باندې درود پاک ونوي او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د امتی کې دوه تقاضا ده چې ستاسو پیغمبر پاک سره مینا دا د پلار نه د مور نه د اولاد نه د خپل ځان نه او د خپل بدن نه لري زیاتې ښه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای تاسو ویخی خبرونه پوهیږئ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وحتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين یو سره ترغه د کامل ایمان مالک نه دي سو پوره چې زما محبت
او زما ذات او زما د سنت اتباع دا د ثاني طبيعت نه ګرځیدلې. او ثاني طبيعت ګرځیدل څه ته وای؟ ما طرف ته وګورئ جی. یو بزرګ عالم راته ذکر کو مونږه مسکو کنه کو وای جی مسکو کنه کو عبادت کو کنه کو خو کله مو دی باندې سوچ کړی چې دا رسول پاک په طریقه دی صلی الله علیه وسلم کناسی او عادت تر خپل مشران نه مزد کړی دی. حضرت حاجی سے محمد امین رحمه الله دلته چانه تصدیق وکي د دې ځای نه هدايه واغسته. هدايه دا د فقه حنفی او معتبر کتاب دی. حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمه الله فرمایل چې فتح القدیر په اتو لس جلدو کې لیکل کتاب کچا په سمندر لاو کو زبې بیا ولیکم خدای دای یو صفحه کدا چا ځای کړه د انور شاه د بس خبره نه ده چې دا د هدايه یو پانه بیا رضانه ولیکي. او دی وجنه بزرگان علما وای چې د سلور مذهبونو امامان دوی ته په یو شی باندې افتخار دی. امام شافعی رحمت الله علیه هغه فخر کوي په تقلید د امام غزالی او د امام رازی. یو تفنن والا خبره بزرگانو کړی ده چې د غزالی او د رازی ول فلسفران دا د حضرت امام شافعی مقلدین دي. او حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه فخر کوي د تصوف په لوی امام شیخ عبدالقادر جیلانی باندې چې دا دغه مقلدینو کې دي. او حضرت امام مالک رحمه الله هغه فخر کوي په علامه دردیر باندې چې د مذهب نمائندګي کړی ده. او فرمایي چې امام ابو حنیفه او حنفیه ته فخر دی په صاحب د هدايه علامه مرغینانی باندې چې په روایت او درایت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب ټوس او محکم ثابت کړی دی. نازیزانو خبر مې سکوله بس خبر لا ختم شو. ما وی چې حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه هدایت دل تن اطراف کې واغسته او هغه عالم پسې یوړه او هغه عالم ته وای چې زجر تاړ واندې یو دو رکعات مسکوم او تدې کتاب الصلات کې باب صفت الصلات را کولاو کا باب صفت الصلاه چې د مس طریقه صدا نو جی ما ته ګوره چې زما دا منس دا د هدايه د تعلیم پیش نظر صحیح مس ده د پیغمبر په طریقه ده. هغه عالم وای چې ما د حاجی سے مستقتل نو چې صاحب د هدايه سوی حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه هغه شان رکوع هغه شان سجده هغه شان قیام هغه شان قومه په هغه انداز قرائت په هغه انداز باندې قاعده په هغه انداز باندې کیناستل پاسېدل او انتقالات هغه کوي. یو خو زمونږه مزده خدای دې رحم وکي. او بیا د رجوع مو سیزنی موز ورته ځوان دا د رجوع دا سیزنی موز او بیا په سیزنی موز کې تراوی تاسو اشنغر والا خلک کی اشنغر والا مونږه غاړه ته خلک هغه امام پس تراول دي چې ورکه امریکني انجل لګیدلې چې ورکه امریکني انجل لګیدلې چې والله کني په لفظ پويږي نه په حرف پويږي. نو دا علما ناشتي زدي ځای ذمہ دار سره و چې دا سنت عبادت ته کله عبادت په انداز نشي کوله مسخره ور پورې کې نو سنت پورې مسخره دا د کفر باعث ته بیا ترک اولاده بیا مکوا خبره ده دا خو اخر عبادت ته دا خو د خدای بندگی ده دا ته خدای ته ولاړ ته ورشره چار سری تانه ته تاسو د عمردو کې تانشته کې نشته د عمردو تانه ته او تانهدار سیب ته خپل صغریزل باندې کوا خو شروع ورته داسې وک حرکاتم داسې لیونو میونو شروع کړه چې کله لاس کته او خپې براو وګیو خو سربل خو او بیا خبره وته هغه تانهدار به چې خدای به خوبا سان لګسان په ډکا یغنی غدريګا په خبره مې او کته بیا پر راز نه راړي وای دې نه حوالات ده نه چې د سړی ته پانداز پوشي او ستانهدار ته چې ورځي خو وقار او متانت سره بیا په دمه د مورته لګیاي خپل خبره ولا ذهن ته ورچه او چې کله الله تعالی نو امام سے باندې الله خدای رحم وکي مقتدی باندې الله خدای رحم وکي ځکه چې امام سے خود مقتدیانو پر رحم کرم دي او مقتدیان به جمعه ته ال راضي چې دې په 15 منټه کې سره د مونږ او د 10 او سره تراو ټوله بل اخره سي دې به علم مزرازي نازیده بیا خدا بزرگان علما ناشتي چې کله امام د مقتدیانو په لاس کې دومره مرهونی نو دې ته فقها شرک خفي وي او د مشرک خفي ځان ل خپل عبادت نکېږي د مقتدیانو ورپسې کېږي. زه خو بیا په دې مسله نه پوهېږم زما کتاب کې کم از کم نکېږي. البته کدي نور علما ته مسله معلومه ناغه بر دوی به چرته کتاب کتلې ما چې سره کتابونه کتلې هغه کې نشته هغه کې مسله نشته. نازیزان عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې هغه بزرګ عالم وای چې د حاجی صاحب رحمت الله علیه مستمع او قتل نو د حاجی صاحب مسخ په صفت الصلات باندې भरपूर خو البته ما تخپل احساس شو چې ما نه یو وخت کې دا کوتاهی مانځه کې شوی دا حاجی صاحب رحمت الله علیه حکیمانه طریقې سره او حکمت عملی سره ما ته زما د غلطه احساس راکړو. نازیزانو اوس مونږ هم
لګیاو منځونه کوو مونږه لګیاو عبادت کوو نو د عبادت تاسو له معنا درځي تاسو څومره ناسي معنا درځي نو شریعت کې د عبادت معنا زده کوي چې غایت الذل من غایت الحب لله عز وجل في مطابقه النبي صلى الله عليه وسلم دا انتهائی عاجزی ده په کامل محبت باندې خدا عاجزی بکې چاته عاجزی بکې چاته الله تا او چې الله ته کې نو په کوم انداز به کې فی مطابقه النبي صلی الله علیه وسلم پر رنگ د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې پیغمبر څه طریقه خود لیدا اوس عزیزا بیا راځه عبادت تطبیق کوا ک بندگی تکې نهایت عاجزی کې او نهایت محبت سره کې خود الله د پاره نه کې نو دیتا علما بیا شرک وای او ککه الله د پاره خو په طریقه د پیغمبر نه کې خپل طریقه دی ولا جوړ کړی دا نو بیا ورته علما سوې بدعت ورته وای پیغمبر ورته بدعت وای من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رسول پاک فرمایل چا چې غیر دین زما د دین حصہ وګرځولا چې د دین د یو ماخذ ناغه ثابت نو حضور پاک وی دا بدعت ته او د مستحق د دې چې د رد او مسترد کړی شي عزیزان د حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه زندگی دا د عمل مرقاوه د حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه سلسله او تعلق دا د مجاهدانو هغه لړۍ سره دی لکه وړاندې تاسو واورېدل علماونه چې د کشمیر د جهاد موقع راغلی ده نو حاجی صاحب په میدان کې ولاړ دی کله جابر او مستبد او کمران سره خبر راغلی ده نو حاجی صاحب ګریوان تلاسه چولې دي او کله مصر مسلمانانو باندې تکلیف راغلی دی د استعمار او سامراج د وجه د حاجی صاحب حریت پسند مزاج کم چې ورته خپل پیر نه په ورسه کې ملاو هغه حریت پسند مزاج هغه د مصریانو غلامیون برداشت کړی شوی نه ده تاسو خدای صاحب تاریخ نه خبر یې کنه خبر ځان خبر وای کنه شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه کړی چې کم خلک دا د خپل اسلاف د تاریخ نه دا غي د ژوند نه لا تعلق شي بس دوی بلګیای تا ته حرکت کوونکی ښکاری خدا بیا لاشونه دی او جان پکې نشته لاشونه دي او جان پکې نشته نو عزیزا یو خبر استقبل آبا و اجداد سره برقرار ساتي ځکه حدیث کې راځي نبی کریم علیہ السلام فرمایي مسلم کې حدیث ته چې درې کسان دي الله تعالی ورته د رحمت په نظر باندې ګوري د قیامت په ورځ او الله تعالی د رحمت خبره ور سره نه کوي سنگینه سزا به ور کوي یو یاد کو من ينتبه الى غیر ابيه چا چې خپل نسبت د خپل پلان نه علاوه بل چاته وکړي چا خپل نسب بدل کو چا خپل سلسله بدل کړه چا خپل سند بدل کو او دا بزرګان علما نافتي دینه بیا توثیق کوي چې په علم حدیث کې تدلیس په سند دا څومره د اعلی درجه جرم دی نو حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه د حاجی صاحب ترنګزی خلیفہ مجاز او حضرت حاجی صاحب ترنګزی رحمه الله د حضرت شیخ الهند طول وای رحمه الله ذکر شیخ الهند دا غي احسان یوازې مسلمانانو د بری صغیر باندې نه دی د ترکیه مسلمانانو باندې د شیخ الهند احسان دی د افغانستان مسلمانانو باندې د شیخ الهند احسان دی د آرمینیا او آذربایجان مسلمانانو باندې د شیخ الهند احسان دی د عرب مسلمانانو باندې د شیخ الهند احسان دی او یوازې مسلمانانو باندې نه د هندستان په هندوانو هم د شیخ الهند احسان دی د هندستان په سکانو هم د شیخ الهند احسان دی ځکه دا ټول افراد دا ټول طبقات د استعمار د غلامانه د شیخ الهند تاریخ خلاص کړی دي کله چې شیخ الهند رحمه الله د خپل اسلافو زه تاسو ته لغونه سلسله برابروم ځکه موږ نه لغونه گاډي به پټلا کیږي کله کله موږ په خپل گاډ ورشو سو کله ځین کې څه شی واچي نو بس گاډ نه کچې تشي پټ خافلانی اغم دې سلسله کې جی هغه یره هغه چا ویل چې داسې دي هغه چا ویل چې داسې دي انا لله و انا الیه راجعون معنا مخکې یو محترم مولوی سے زمونږ دی یو بزرگ ذکر وکړو قاسم العلوم والخيرات منبع البرکات حجت الاسلام امام المتکلمین بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ټول وای رحمه الله هغه د نبی کریم علیہ السلام شان کې یو قصیده وای او فرمای کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار د جہان ټول کمالات چې کوم شی ته صفت ویل شي ستا ذات داغې د پاره منبع او مجمع دی او ستا صفتونه چا کې به یو موجودي چا کې به دو موجودي خو ستا اجتماعي صفتونه دا په بل ذات کې موجودي دي بل ذات کې موجودي دي نشي او عزیزانو ډیره خبره کړې ده زمونږ یو بل بزرگ حضرت امیر شریعت پروانه ختم نبوت سید عطا الله شاه بخاری رحمه الله چې دا نور مقامی مقررینو
حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت هود، حضرت صالح، دا ټول رالل. موضوع خو تقریر یو وا، خو نبی کریم علیہ السلام مهمان مقرر چې په دې خاصه موضوع خپل کومه مقاله ویلا، بیا د بل چا د بیان ضرورت پیدا نشو، ځکه په الله تعالی د انبیاء سلسله منقطع کړه. الله تعالی فرمایل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. پیغمبر علیہ السلام دا د الله تعالی رسول له او دا نبوت دایمی ابدی پرپیچوال اور لاسټینګ دی، تر قیامت پورې د بل پیغمبر دراتلو ضرورت هی پاتې، د بل پیغمبر دراتلو ضرورت هی پاتې. اوس کې یو سړی را پاسي ما ته چا یو خطر لګلو دی، خو وګورئ زه کله کله دا خبره چې کوم نو سمودو مې خطر محسوسوله. یو خط چا را لګلو د دې هزارینه، او هغه خط کې لیکلو چې د علاقه کې ستالک تعلق ته زه بدرزمو ته ما سره دوره کې، او ما ته تازه تازه وحی راغلی ده، زه پیغمبر الله تعالی ر دې مخلوق د اصلاح لپاره را لګلې. نمړه چا خطر ته ملاو شو، نو ذهن می مسترب مشوش شو چې خدای دې ټول ملک کې ورته دله زخ کاریدم، دله ورته زخ کاریدم چې ماته خطر لګل. عزیزه د شرم می چاته خبره نشو کوله. بیا یو بزرګ عالم هغه راته وی قاضي صاحب تاسو یو خبره کوم خو چاته به وای نه. ما ورته وایا وی یو خطه زاري نه راغلی دی، مړه چې هغه راته وی مارته دواړه ملګری خو مې دا دله چاته پیدا کول غواړي چې د کم ځای پیدا کول غواړي. اوس په نه پته لیکلی دا نه نامه لیکلی دا چې دا د څوک راضی بکلا مون سره ملاقات څنګه کیږي. عزیزا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دراتونه بعد په کوم قسم تعویل د پیغمبر دراتو سه امکان او گنجائش او احتمال نشتا، امکان او احتمال او گنجائش نشتا. نو که آجهانی مرزا غلام احمد قادیانی، آجهانی مرزا غلام احمد قادیانی د انګریز په ایما هغه د نبوت داوا وکړه او متنبی قادیان جوړ شو. نو عزیزانو د حضرت شیخ الهند قافله افراد، حضرت امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری، علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا اشرف علی تانوی، حضرت مولانا یوسف بنوری، مفکر اسلام حضرت مفتی محمود، مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی، محدث کبیر حضرت مولانا عبدالحق رحمهم الله، دا ټول کابرین میدان عمل تراوتل. عزیزانو د قادیانیت خلاف په جد جهد کې چې کوم کردار د شیخ الهند دا قافله دی، حاجی محمد امین رحمه الله د دې کردار نه لا تعلق پاتې نه دی، د ختم نبوت لپاره د خپل جان قرباني پیش کړی دا. عزیزانو تاسو ناره ډېر موي ما والا خبره اوري او هغه خبره لزین کې ځای ورکوي، ځکه عزیزه دا یو مسلسل لړۍ ده چې د حضرت آدم علیه السلام نه را روانه ده تر موږ پورې دا سلسله را رسیدلې ده. عزیزانو د ملک ته تاسو د هندستان تاریخ نه واقف یې چې په دې هندستان د انګريزانو دراتو نه وړاندې چرته هندو حکومت کړي، یاد راکوي هندو حکومت کړي نه دی، سکھ حکومت کړي، خو چرته لودیان حکمرانان دي مسلمانان دي، خلجان حکمرانان دي مسلمانان دي، مغول حکمرانان دي مسلمانان دي، خاندان غلاما حکمران دي مسلمانان دي، چرته پکې هندو او سکھ نشتا. خو انګريز ظالم هغه یو سړی راولېګ واسکو ډے گاما، ته تاسو نه حاجی صاحب رحمت الله علیه تاریخ واسکو ډے گاما، او هغه بهري سفر په اساس باندې د بری صغیر نه د بری صغیر هندو پاک نه یو درې نتیجې اخذ کړي او خپل مرګرو ته وی چې په بری صغیر کې توانا بدلونه دي، کدا تاسو ته د فوج د پاره ملاو شي نو تاسو په دنیا باندې مسلط شي، او بری صغیر کې را میټیریل او خام مال د دې ځای درخیز ازمکا ډیر ښه طریقې سره پیدا کړي، که تاسو دا خام مال قبضه کې واغستو معیشت مو مستحکم شي. او ورته وی چې بری صغیر کې د اسلاف واغه تحقیقی او کاوشي کتابونه دي چې کاغه تاسو را واغستل او پاغه مو مزید ریسرچ وکړو نو زخل او مریخ ته ورسي. دی وجنه خو علامه اقبال مرحوم خپل یو شعر کې فرمایي چې گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا، وہ علم و فضل کی حامل کتابیں اپنے آبا کی، جو دے کے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ. خاجی تا ذکر وکي او دې بابا جی سے
دا د حاجی صاحب رحمت الله علیه مرګره او معتقد دی د حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه ملاتړ پاتې شوی دی د ما وړاندې یو خبره وکړه د باباجي صاحب پکې یو ډیر خولي اضافه وکړه خيستا چې دغه خبيث بازار ختمولو سره سره حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه په دې په خور کې یو سکو چې هغه به د کتابونو کاروبار کو قران کریم به خرڅو تفسیرونه به خرڅول حاجی صاحب رحمت الله علیه په سلور روز پکټینګ کینو چې ته پلیته دا زمونږه عقیده ده چې قران له غیر مسلم سره لاس وړي نشي او مسلمان هم به او د لاس وړي نشي نو یو طرف ته خدای صاحب دا کردارو او بل جانب ته زما پکې زمنن یو بل فتنه را یاد شو زوم دا نیم لیونه غو نیم خدای دې رحم وکړي دغه ته په خور کې او د سنگان مولیان دي دا سه بالکل داسي لکه بلخي ګډان هغه بلخي ګډان هغه سره بل ورځ د امریکای سفیر عیسائی کافر راغلو هغه ورته د ملمه په توګه په تحفه کې د خدای قران ورکه چې دا واخلا انا لله و انا الیه راجعون گر همی مکتب و همیم الله کار طفلان بود خواهد شد عزیزا که زما اوستا دینی راهنمای او جی هغه ته مشری ملاو شو چې تبه اوس راځي تا امریکای آقا خوشاله کو تب اوس د اسلامی نظریاتی کونسل ممبر نماوي چې اسلامی نظریاتی کونسل کې خو اسلامایزیشن کیږي دله خود قانون ماهر پکار دی د شریعت ماهر پکار دی چې کمپیریټیو سټډي باندې پويږي یو سره چې په زیدون ضربا او د ضربه زیدون په امتیاز باندې واقف نه هغه شرعي نظام جوړول ته کېنول دا شریعت پورې مذاق ده او شریعت پورې مسخره ده او د دې وجه بعضي هغه علماو چې چا ضمیر بیدارو هغه انکار وکړو په نظریاتي کونسل کې په حیثیت د منبر د شریکې دونه نازیزانو نن مونږ تجدید حزم وکړو چې حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه خپل عمل او کردار سره مونږ ته کم درس را کړی دی هغه کردار به نه تاریکو هغه به ژوندې ساتو هغه به ژوندې ساتو قران کریم آیت ما ستاسو خدمت کې لوستلو ان شاء الله تاسو نور تقرونه به هم کیږي تاسو به هغه انتظار کیږي خو عرض مې دا کو چې د حاجی صاحب رحمت الله علیه ژوند د اتباع شریعت او د دې سره سره د جهاد او د مجاهدې نه عبارت هو زمون پیر او مرشد سید الطائفه حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله هغه فرمایي چې الله تعالی انسان ته یو دو صفات ورکړي ما طرف ته ګورئ انسان یو دو صفات ورکړي دي یو د حیوانیت صفت او یو د ملکیت صفت یو د فرشتوالي خصلت او یو د حیوانیت خصلت اوس دا حیوانیت چې د چا کې په لوړه پیمانه دا مجاهد کبیر جوړي او دا ملکیت چې دا چا کې په لوړه پیمانه دا زاهد او پارسا او بزرگ کبیر جوړي حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه ته خدای دا دواړه خصلتونه په اعلی پیمانه ورکړیو د حیوانیت په تقاضا حاجی صاحب رحمت الله علیه د باطل سره ټکرې والے او د ملکیت په تقاضا حاجی صاحب رحمت الله علیه هر دم قدم د شریعت مطابق ژوند تیرو د شریعت په اتباع کې ژوند تیرو نن دې ځای زموږ راجمه کېدل د دې عزم تجدید دی چې موږ به ان شاء الله دا کردار تابنده ساتو او دا به پاینده ساتو ځکه حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه تاسو یو بنیادی خبره کوم ما ته وګورئ مونږ چې کله د ملک د اسلام او د نظام اسلام خبرو وکړو نو څوک راتلو سره ما ته چا یو کاغذ راولېږه په دا جیب کې پروت دی څوک هغه بیا مونږ ته خبره کوي ویره اسلام چې منو د فلانی مولا او منو کده فلانی مولا او منو کده فلانی مولا او منو کده فلانی مولا او منو عزیزانو د فلانی ومنو د فلانی ومنو د فلانی ومنو کده فلانی ومنو ما ورته ملګریا مد فلانی منا مد فلانی منا مد فلانی منا اسلام د ټولو متفق متحد دی د حضرت مفتی محمود په کاوش باندې یو ډیر علماء د مختلفو فرقو هغه په یو دوی اساسي نقطو باندې متفق شوي دي د اسلامي نظام لپاره هغه د اسلامایزیشن لپاره اساس دی او په هغه دوی نقطو کې دسخط کوونکې یو عالم د صوبه سرحدنا حضرت حاجی محمد امین رحمه الله دی ستاسو ریکارډ کې دا خبره شته ستاسو ریکارډ کې دا خبره شته دا تاسو ته پته شته ځان مو دینه خبر کړل ما ته وکړ ځان مو دینه خبر کړل چې هغه یو ډیر علماء چې په کوم 22 نقاط باندې متفق شوي دي د ملک د اسلامایزیشن لپاره چې زمونږ اسلام باندې اختلاف نشته خو د ملک په نظام غواړو د چا دا الله نه بدل تر امریکای نظامی نه بدل تر برتانی نظامی نه بدل تر روس نظامی نه بدل تر چین نظامی نه بدل تر بل ملک او د بل ملک نظامی
نه به استعمار او د سامراج نظامی دې ځای به نظامی دی یو الله د ټول پاکستان نه یو 10 علما د مرحوم مفتی محمود په تاریخ را جمع شو او پاغه کې یو عالم د صوبه سرحد نه زمونږ استاد دا مرشد حضرت حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه او عزیزان اوس د حاجی صاحب رحمت الله علیه هغه دسخط هغه دې تقاضا کوي چې داغه مریدان صاحبان دا به صرف ذکر او اذکار ته ځان نه دین کوي دای به د حاجی صاحب رحمت الله علیه هغه هدف او نسب العین ته ځان رسول لپاره عملی جدوجہد ته ځان تیاری ځکه حدیث کې راځي رسول پاک فرمایي من ماتا وليس علیه سلطان الاسلام فقد مات میتة جاهلیه نبی کریم علیه السلام فرمایي سوچ په دې حالت کې مرشه چې د خدای دین په هغه باندې حکمران نو د مرګ د جاهلیت مرګ دی او د جاهلیت په مرګ باندې مرشه دی حالانکه د بمنزله کړي د بروجي کړي او فتنه دا چې کله غیر اسلامی نظریات لرونکي دوستان هغه تا د اسلام نه متنفر کوي نړمبه بر د مولا نه متنفر کوي او تا ته بلګیای د مولانا د پارسانا د بزرګنا داغه نه بل نفرت پیدا کوي ځکه نیغ په نیغه د خدای پیغمبر خلاف د خبرې کولو جرأت هغه کوله نشي نړمبه به مذهبي طبقه هغه نه بل نفرت پیدا کوي علامه اقبال مرحوم هغه خپل یو غزل لیکل دي او د غزل عنوان دار ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام د شیطان فرمان د خپل سیاسی زامنو په نوم پاغه کې یو شعر دی چې افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو د افغانیانو د دینی غیرت واحد علاج دی دینه به دینی سپیرټ او باسه څنګه چې دای ته مولا خړون کې بلاغ کار کا مولا ورته خړون کې وای کنه مولا ورته خړون کې بلاغ کار کا او وکه ولدا واچو چې د دین سیاست سره تعلق حالانکه زه بلا مبالغه وم چې د حاجی صاحب رحمت الله علیه به کم از کم یو سل ناتونه داسي چې حاجی صاحب رحمت الله علیه شریعت او سیاست څنګه په څنګه بوزي یو نظم تاسو وړاندې زمونږ ډیرور اوس گویا بیان کا او تاسو اورید او حاجی صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې څوک په سیاست زی جدا له شریعت چې څوک په سیاست زی جدا له شریعت عزیزه هغه سیاست چې کوم تا ته غیر مسلم در کړی دی دا شیطانی مفکوره ده مونږ په باندې لعنت لیږو خو هغه سیاست چې کوم رسول پاک کړی دی دا ستا ایمانی ذمہ داری ده کنه کې تا دین یو شوبه معطله پرې خو ده او حاجی صاحب سره ستا عقیدت په دې داوا کې بیا ترشتونه نه ناظم کو چلا یؤمن احدکم حتا یکون هواه تبعا لما جئت به یو سره ترغه مؤمن نه دی ترسو پوره چې زما سنت دا د طبيعت ثانیه نه ګرځیدل او طبيعت ثانی ګرځیدل څه ته وای نو تاسو ډرایور خو کتل دی کنه ډرایور مو کتل دی اوس که زه موټر ته کینولم زه د نیمګړی غو ډرایور نو که زه موټر ته کینولم نو سا کلچ دباول جی ریګولیټر دباول بریک وال گیر بدلول زباغي تسترګو باندې ګورم داغې نه بعد بول حرکات ورکوم او یو ډرایور چې هغه لسل کال ډرایوري وکړه هغه لګي تاسو سره غپ لګي دی خوا ګوري اخوا ګوري لاس پر خودي سټیرینګ نه خود ریګولیټر په موقع په ریګولیټر لور دی الان کې ګوري ورته نه او د بریک په موقع په بریک لور دی او د گیر په موقع لاس فوري طور گیر لور دی او د بریک په لګولو وخت کې فوري طور په بریک باندې پریوزي او یکدم آګاډ را کنټرول کی زکه دا ډریوري د کامل ممارست سره دویم طبيعت ګرځیدل دی د توجه ته ضرورت نشته رسول پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم چې لا یؤمن احدکم حتا یکون هواه تبعا لما جئت به ترسو پوره چې ستا طبيعت ثانی دانی ګرځیدل چې زما سنت سدي زما طریقه سده زما عادت سده زما حرکات سکنات سدي ولا یؤمن احدکم حتا اكون حب الیه من والده وولده والناس اجمعین یو سره ترغه مؤمن نه دی ترسو پوره چې زورته د ځان نه د مور او پلار نه او د خپل آل اولاد نه زیات را خوښ نشم او سوره الاحزاب کې قران کریم آیت ته وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار د هیڅ یو مسلمان نارینه لپاره او د هیڅ یو مسلمان زنانه لپاره الله تعالی وای دا گنجائش نشته چې الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم فیصله وکړه او ته پکې بیا د خپل عقل اسونه زغلې چې زما عقل دانه مني نو عزیزه زکل کلوایم چې مرګري استا عقل د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مقابله کې دا خو د چرچن عقل له چرچن کې عقل چرته ته د پیغمبر خبر راخلي د الله خبر راخلي د خپل عقل پیمانه باندې ناپ کې
नाज़ीज़ानो, हज़रत मौलाना नूतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कि जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं और तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार, उम्मीदें लाख हैं लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद है ये कि हो सगाने मदीना में मेरा नाम शुमार, जीऊं तो साथ सगाने हरम के चलते फिरूं और मरूं तो काए मदीना के मुझको मुर्गोर मार। अजीजानो, हज़रत नानूती फरमाई कि ژوندم چې د مدینه منورې سپو پښوګانو سره ګرځم او چې مرشم چې د مدینه منورې ماران لړمانان دا زما غوخه او اډوکی وخوري. نو تاسو خدمت کې یو آیت مال واستلو چې دا د هغه مستقیمینو قافله ده چې د انبیانو نه روانه ده. بر صغیر کې د دې قافلې سرخیل حضرت مجدد الفسانی ټول وای رحمه الله، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ټول وای رحمه الله، حضرت علی احمد صابر کلیری ټول وای رحمه الله، وای جی حضرت نظام الدین اولیاء ټول وای رحمه الله، حضرت علی حجویری ټول وای رحمه الله، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ټول وای رحمه الله، او حضرت شاه ولی الله، حضرت شاه عبدالعزیز، حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی، حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الهند، حضرت مدنی، امام انقلاب حضرت سندھی د چا د عظمت گواہی چې د حاجیانو صاحبانو دا جماعت ننم کوي. حاجی صاحب د خپل میشن په اساس په دې لار باندې تیر شوی دی مولانا عبید الله سندھی رحمه الله، او دا میشن دا یو ټول لاین گویا یو کړی دی حضرت شیخ الهند سره، او ال بیا برطانوي استعمار د بری صغیر نه وتل دی. ورنه انګریز چې د ملک راغله نو تاسو نه یو تپوس کوم، تاسو ټیکادار چې کم پل جوړ کی نو سوره د پس په ټرک تیریږي نو ور اونړیږي، سوره د پس په ټرک تیریږي نو سوشي، او انګریزانو چې کم پل جوړ کړی دی نو خفته تلول شي، وای جی خطر لړول شي. تاسو ټیکادار چې کم سکول جوړ کی نو خو به چې څنګه هینډډ ورک ډپارټمنٹ ته نو وای باران کې چت کې ناشته یا راځون شو، او انګریز چې کم بلډینګ جوړ کړی دی نو اوس چې دای لړۍ نو هغه لړولو باندې ځان له مستقلی او لیبر راضي کنه راضي چې بای خخته ته نه جدا کیږي. نو انګریز چې دومره مضبوط آبادې کو دې په دې را درغلو چې بری صغیر به پیدم کنه دل ترالم او پری وطن په دې را درغلو چې بس رالم او پری وطن. حضرت شیخ الهند رحمه الله نے اس کے دانت کٹے کر دیے. عزیزانو دا کابل ور سره پاسیدل او برطانوي استعمار دایره د ملک نه بهر ته وستو. سو دوستان نورم داوی کوي مونږه دعوت خپل حد پورې منو. د چا چې جائز کردار دی د چا په جائز کردار باندې لاس کې خودل دا یقینا د خدای په نسبت سنگین جرم دی. کدا آزادۍ جدوجہد کې هندو ملاتړ کړي مونږ د هغه عظمت ته سلام کوو چې بای فلانی هندو هغه مونږ سره د آزادۍ جدوجہد کې ملاتړ کړي، هغه مونږ سره د شر ختمولو کې ملاتړ کړي، او بیا چې ځای کې یو مسلمان چې قرباني کړي مونږه عظمت ته ډیر سلام کوو. خو عزیزا حسابم هغه عمر داوه کې چې څومره د کردار دی دا نه چې د تارس یو بوجه تر پټول را شبانه سملخه د رشی مالک حضرت شیخ الهند رحمه الله. نو الله فرمای ان الذين قالوا ربنا الله، هغه کسان چې هغه یو وار دا ویلي چې زمونږ رب نو بس دې رب کې تاسو یو خبره کوم بیا ان شاء الله بس کوم. قالوا ربنا الله، اوس رب وای ستا نو عرب وای رب الدار د کور مالک، رب الدابا د موټر مالک، رب المال د پیسو مالک، رب السیاره د لارې مالک، رب الارض د زمکه مالک، رب البيت د دې کوټګۍ مالک، رب المروحه د دې پکی مالک، رب الانبوبا د دې راډ مالک، رب مکبر الصوت د دې لاوډ سپیکر مالک، رب کذا وکذا. خو علما وای چې دغه رب کله مطلق راشي او مجرد راشي نو او یای کل مخلوق. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا كما امر، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر، ارغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتميم مكارم الاخلاق،
لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.